فصل فی القمر. دا فصل دے په بیان د قمر کی. قمر یعنی چاند حیات قدیمہ میں ایک تھا. پخانے فلکیات قدیمہ جو یا حیات قدیمہ اغی جو دی ستورو سیارو سیارچو د دی کم اغا معلومات کول دوی ته به یو سپوږمۍ به صرف په نظر راتله. یعنی یہ ہمارا چاند جو قمر ارضی کہلاتا ہے، اسی طرح شمس یعنی سورج بھی ایک تھا. نورم یو یعنی وہ شمس جو ہمارے نظام شمسی کا مرکز ہے. قدیم حیات کے ماہرین اس شمس اور اس قمر کے علاوہ کسی دوسرے قمر اور دوسرے شمس کے وجود کے قائل نہ تھے. لیکن حیات جدیدہ فلکیات جدیدہ میں دونوں کی تعداد بہت زیادہ ہے. چنانچہ سائنسدانوں کے نزدیک صرف نظام شمسی میں چاند کی تعداد 165 سے زیادہ ہے. بیگان ویڈیو کنا دا مشتری 79 سپوږمۍ دریاب شوی دی. اخوا نورې نو دی هیچی نوری بھی اللہ تبتدا زمون پر نظام شمسی کی صرف 165 نہ زیادہ سپوږمۍ دی. بعض سیاروں کے گرد کئی چاند گردش کرنا ہے. اسی طرح رات کو نظر آنے والے کئی ستارے سورج کی حیثیت رکھتے ہیں. شپې اگم ستوري ښکاریږي په دې کې څه داسې دي چې هغه د نور هغه حیثیت لري، بالکل د نور په شان نورونه دي، خو ډېرې فاصلې دي زموږ نه، ځکه موږ ته کچواړه ښکاري. اسی طرح رات کو نظر آنے والے کئی ستارے سورج کی حیثیت رکھتے ہیں اور اپنا نظام سیارات رکھتے ہیں. خپل نظام بھی لري. ہر ایک ستارہ اپنے نظام کے لیے شمس ہے. پس سورجوں کی تعداد بھی بہت زیادہ ہے اور چاندوں کی تعداد بھی کم نہیں. چاند کی سطح میں بے شمار پہاڑ، ٹیلے، پست و گہری جگہ، پہاڑوں کے مابین وادیاں ہے، وسیع میدان ہے، بے نور و نشانات علامات ہے. آتش فشاں پہاڑوں کے دہانوں کے مشابہ بے شمار دہانے ہیں اور سینکڑوں میل طویل بے شمار گہرے شگاف اور گڑھے ہیں. بس سونوں کی میلونا جور جور کندی کی. ماہرین نے بڑی بڑی دوربینوں کے ذریعے چاند کی سطح کو نہایت غور سے دیکھنے کے بعد کہا ہے کہ چاند کے اس رخ پر جو ہماری طرف ہے آتش فشانوں کے گہرے دانوں کی تعداد 60,000 سے زیادہ ہے. زیادتی چہرے کے داغ سپوږمۍ باندې چې موږ ته بیګاره ته ما چا څوک را سره روان ویلي مور ته دې داغونو ته خیال کوه، دې خبره به راځي. چاند کی سطح پر ہمیں کچھ تاریک داغ نظر آتے ہیں جیسے عربی میں محو کہتے ہیں. یہ داغ در حقیقت دو چیزیں ہیں. اول پہاڑوں اور ٹیلوں کے تاریک سائے ہیں. هلته مې راته ویلي ذرات نشته، نمی نشته، هوا نشته چې د یو ځای نه رڼا بل ځای ته ووسي، د یو ځای نه آواز بل ځای ته ووسي. نو چې په کم ځای نور لګېل تکه سپینه رڼا، چې په کم ځای سوری دی نو تکه توره تیاره. ہاں جن سے سورج کی روشنی منعکس نہیں ہوتی. زمین پر تو سائے میں بھی اچھی خاصی روشنی موجود ہوتی ہے. لگا دلتا اس کو دا راډونه بن کې نوم رڼا ده کیونکہ زمین پر ہوا موجود ہے. ہوا میں بخارات اور گرد و غبار کے بے شمار چھوٹے چھوٹے ذرے ہوتے ہیں. یہ ذرے چھوٹے چھوٹے آئینوں کا کام دیتے ہوئے سورج کی روشنی منعکس کرتے ہیں اور یہی ذرے جب سائے میں پہنچتے ہیں تو ان ذرات کے طفیل سائے میں بھی روشنی پہنچ جاتی ہے. لیکن چاند پر ہوا موجود نہیں ہے، اس لیے وہاں دن کے وقت بھی سائے میں رات کی سی ظلمت ہوتی ہے. چاند پر یہی سائے ہمیں تاریک داغوں کی صورت میں نظر آتے ہیں. یہ چاند کے سیاہ داغوں کا پہلا سبب ہے. یہ سبب دویم. دوسرا سبب وہ وسیع میدان ہے جس میں آتش فشانی مادہ پھیلا ہوا ہے. تک تور تور میدان اور وہ مادہ چونکہ سیاہ ہے اس لیے اس سے صحیح طور پر آفتاب کی روشنی منعکس نہیں ہوتی. سورج په اوسیس کې سپینوالی دوره د هغې نه رڼا راتمېږي ډېره، چې سورج کې توروالی دوره ترې نه راتمېږي. وشوې ها
और वो मादा चूँकि स्याह इसलिए इसे सही तौर पर आफ्ताब की रोशनी मुनाकस नहीं होती वो, और वो हमें सतह कमर पर सिया दाग की तरह नज़र आते हैं। द दो वजह शुदा पुखा पदे की और तहकीक पहुँची अरदे के समंदरी दी सिंधुन दी दरियाबुन दी और बिया जी चा द दे नज़रिया पेश कना वो लखपुल नुमुम के हो द प्लान के नुमी दरियाब दे द प्लान के नुमी दरियाब दे द प्लान के सब खुश है मेरे से उरी में भाई वरस पकड़ी सब खुशहाल है हुई तब मैं उचत कारों को ठीक देखो सब लगे ज़माना तेरह शो आगा नज़रिए बातिल वगर से जरूरत दिमाग दे खासी चावल ज़ाया करो ऐसे मुफ्त की खैरात करो नूर दाशे दगना देना तुझे संगी में अल तरह सर वो कतरा हवा निश्ता नो समंदर बकी रकम तरफ ना चांद का हुजम चांद ज़मीन से हुजम हुई वज़न अगे द्रुनवाली स्पकवाले हुजम ची पेड़ वाले डम्बर जोड़ते पुख्तों की वही होगा ना और डकवाले डम्बर लगे मिसाल मालूची नुस्पकी द वज़न ना वो डम्बर खड़ी वस पर नहीं नो द्रनई डम्बर मामूली लगून देखी। चांद ज़मीन से बहुत छोटा है ज़मीन का हुजम कमर के हुजम से 49 गुना ज़्यादा है। हुजम चीज़ ज़मकी दे दर स्पंगमई न सोरो घटते 49 गुना ते घटते। हाँ द दी ज़ैन जीता द स्पंगमई संखकारी ते ची पर स्पंगमई द पासा वलाड़े बाखाम टेमी ता त बदा ज़मक द स्पंगमई पर शांति खकारी खुदा मंग च स्पंगमई पर कम सेस के खकारी द दी 49 गुना घटा बरा द ज़मक खकारी गोया कि और दक करंगी संगी दल तम म्याश अवल की नरई गटी ब्या सवाल से पूरी पुलिस ब्या नरई दक कशां दे वज़म कता कारी तक स्पिना पर दक की हालत की नरई ये वड़गी की अल तजिजान ला कोर जोड़ के और म्याश हिसाब किताब की मैं वे दज़म की हिसाब के ज़म को वली दले शो ज़म को वली दले शो इलान वगे इलान मको दक कशां बोझे पे दक कशां दी वही खो सेज बद दिन देर ज्यादा गटी कदा तादा जी कम स्पंग कारी यदि 49 गुना का दूसरे 49 स्पंग का दो रबर कारी तो कदा वाले दो रज ये नुम की किताब कते शुरू करना मई तो जे घट ही ना जो दो लो तख्ता परता ही भाई की बिया की किताब वाला वाले इख्तिलाफ की बिल्कुल ना जी नबन वाला की बरो के बंजान बजो की जरा चांद का हुजम चांद ज़मीन से बहुत छोटा है ज़मीन का हुजम कमर के हुजम से 49 गुना ज़्यादा है। बस अगर जिस्म ज़मीन को तकसीम करके इससे 49 टुकड़े बनाए जाए तो इनमें से हर एक टुकड़ा हुजम कमर के बराबर होगा। अगर कुर्रे कमर के बराबर 49 कुर्रे जमा करके इनका मजमुआ एक कुर्रा परस किया जाए 49 पंगमई रवाख ले कबाड़िया नो सटके पर से रवा ले टोली हो जाएगी ठीक है मैदाई की और यो कुर्रत जोड़ की नज़म के बराबर तो 49 कुर्रों का मजमुआ हुजम ज़मीन के हुजम के बराबर होगा। जिस तरह चांद हमें कभी हिलाल कभी तरबी कभी बदर दे हालत इस्तेक़बाल की स्पंगमई तब बदर हुई पर हालत मुहाक की स्पंगमई था हिलाल हुई और आम स्पंगमई तक कमर हुई एक द्री नमूने दी हिलाल कमर और बदर तो बदर ददरे रजी हिलाल ददरे रजी और आम नुम चीज़े अगा कमर भी आ रही है तो गोए कि द कमर और द बदर पर मेंस की निस्बत द उमूम खुसूस मुतलक इसी द कमर और द हिलाल मेंस की निस्बत द उमूम खुसूस अगर ख़ास मुतलक शुदा आम शुदा चलो कम हाँ जिस तरह हमें चांद हमें कभी तरबी कभी बदर वगैरह अशकाल में नज़र आता है इसी तरह चांद के बाशिंदे को अगर वहाँ किसी बाशिंदे को परस किया जाए ज़मीन की यही मुख्तलिफ़ शक्लें नज़र आएगी लेकिन ज़मीन का बदर बहुत बड़ा होगा लो एक कोटा बने बसर वाला डेरा गटा हुई कहना देना 49 गुना चाहिए यानी जब ज़मीन हालत बदर में हो तो 49 बदर कमरी के बराबर होगी। लिहाजा बदर अर्ज़ी की रातों में चाँद का बाशिंदा बड़ी आसानी से बदर अर्ज़ी की रोशनी में किसी किताब का मुताला कर सकेगा और इसे छोटे हरूफ भी वाज़ेह तौर पर नज़र आएंगे। वज़न कमर अलगरज़ ये तो हुज्म कमर की निस्बत थी बाकी वज़न कमर का मामला इसके ख़िलाफ़ है। माहिरीन कहते हैं कि अगर 81 चाँद जमा किए जाए तो इनका वज़न वज़न अर्ज़ के बराबर होगा। वज़न की बेद ज़म की मादा चीज़ करना
دا د سپوږمۍ د مادې نه زیاته درانه ده دغه ځای هغه ماده ترې لږه سپکه ده نو چې 49 ځمکې را یو ځای سپوږمۍ را یو ځای کې په تله کې یو طرف ته کېږي او بل طرف ته ځمکه نو دواړه برابر دي 81 حجم کې 49 په وزن کې 81 یعنې ګویا کې وزن کې خو بیا دا ماده کتلی کېږي که نه دا ماده درنه ده د ځمکې نه د سپوږمۍ د مادې نه हाँ तो इनका वज़न वज़न अर्क के बराबर चांद का कुतर 2160 मील है तो मुझे कुतर दुश्मन की तकरीबन 26,000 चला पासा को 25,000 26 थे गालिब 26 थे और दीदा 2160 मील दे कुतर दे नो निस्फ कुतर भी सोची 1000 और 160 जब मंदिम की नो 80 1080 दबेरा दासी या निस्फ कुतर वही बस चांद का कुतर ज़मीन के कुतर की चौथाई से कुछ कम है माहिरीन कहते हैं कि चांद की जाजिबियत क़ुव्वत कशश ज़मीन की जाजिबियत का सुदस चट्टा हिस्सा है जाजिबियत देते वही दा पर कम रफ्तार से रख कतर आ गए ठीक ना दा चीज़ पर कम रफ्तार से रज़म के लड़ा गए چې دا په کوم رفتار راغلی دی که نه په کوم دا خو د ځمکې کینچ کو ځان ته که نه ټیک ده نو که ته په سپوږمۍ د پاسه دا ولاړې او دا داسې راپرېږدې نو سلام علیکم راغلې راځه نه خرابېږي نو دا چې په کوم رفتار راځي د ځمکې دا نو دا رفتار چې پک پیری کمزور ہے کی په هغه رفتار به پس مو یې دي بر روان او شو به دغه هغه جاذبیت شپک حصے د زمکې نه کم دی نو حالت چې دا کوم رفتار راځي لکه مثال دا 6 کیلومتر پر غنټه راتلو نالته به سو راځي 1 کیلومتر او شو به دغه ترتیب مونږ یو قدم واخلو په دې کې څومره فاصله توی کوو لکه دقه قدم ته په سپوږمۍ باندې پورته کړي نو زموږ د شپږو قدمونو فاصله باندې توی کړي پوه شوې لکه په دې کې جاذبیت نه دا رکاوټ جوړوي تا ته هلته جاذبیت کم دی نو رکاوټ تا ته نه جوړېږي نو چې دې ځای کې قدم والی بل قدم به په هغه ځای کې ایسي او هلته به دغه شوي داسې لکه داسې پاوا شوی به ورسره ډېر شي هلته قدم رسېدلی ښه موږ داسې چې ټوپ وو داسې په ځمکه ته ولاړې زور کې داسې په بره ټوپ کې مثال ته 1 فوټ ټوپ والی شي 1 ګز ټوپ والی شي 1 ګز ځمکې نه چوتېدی شي نو چې دقه عمر زور ته په سپوږمۍ باندې هغه جاري کړي نو ته به 6 ګزه ټوپ بره والی شي 6 ګزه ټوپ بیا په سپوږمۍ کې لکه مثال ځانله دې پکې کور جوړ کړو نو چت ته پوړو موړو ته ضرورت معمولي خوځه راځي ورته 6 ګزونه خو به چت چوت نه وي که نه کم وي دي نو معمولي خپل چوته وجو باندې ورنسي دا هلته والی هلته دی والی صادر وړې څنګه دا والا زما اساس تاسو دا والا راشه نه نه راسم دی پولیس ته پته ده والا نه نه دا والا اساس تاسو نه پولیس ته دا ورکه زه وړم نه ها دا بل یو خبره مې دا کوله دقه شانتي هغه جاذبیت کم دی که نه نو دلته چې ته په تله کې یو شی وجو کېږي یو دړوي که نه نو هلته چې وجو کې دقه کاڼې پسې هلته وخېږي او هلته به دقې تله کې وجو کې نو شپږمه حصه سره دړوي کیلو نه به هم کمي ټیک ده هلته چې یو شی دړی دی او دلته چې راوړی نو 6 دړی وي یو سړی تا باندې یو شی درخرڅي چې دا 1 من دی 1 من په حساب یې درخرڅي او هغه کمي
دی پکې غالبا دا ځای حساب لګي هلته دوره دلته کم دی هلته چې یو مني نو دلته به سوري دلته به شپږ مني چې دلته یو مني نو هلته به د یو من شپږم حصه یا دلته چې شپږ مني نو هلته به څه یو مني پوه شوې دا ټول دقیق قوت کشش هغه برکات دي هغه ثمرات دي چلو چاند پر چاند باندې بردغه شروع دی پلاټینګ شروع دی پیر شي دا کی کراچي بس کئی دی ہاں ماہرین کہتے ہیں کہ چاند کی جاذبیت قوت کشش زمین کی جاذبیت کا سدس چٹا حصہ ہے پس زمین کی قوت کشش چاند کی قوت جاذبیت سے 6 گنا زیادہ ہے چاند کا حجم اور مادہ زمین کے مقابلے میں بہت کم ہے اس لیے اس کی قوت کشش بھی بہت کم ہے اس کا نتیجہ یہ ہے کہ جس شے کا وزن زمین پر 6 من ہو چاند پر اس کا وزن 1 من ہوگا کیونکہ وزن قوت کشش کی مقدار پر متفرق ہوتی ہے اسی طرح جو شخص زمین پر اوپر کی جانب 1 گز چھلانگ لگا سکتا ہے وہ شخص اسی قوت سے چاند پر بآسانی 6 گز اوپر چھلانگ لگا سکے لہٰذا وہ ایک منزلہ عمارت پر سیڑھی کے بغیر صرف چست لگانے سے انسان پہنچ سکے ایک ٹوپ کے نہ بہت اور سے چاند پر پانی اور ہوا موجود نہیں ہے وہ ایک ویران اور غیر آباد کرہ ہے اسی طرح چاند پر نہ تو پودے ہیں نہ سبزہ نہ بادل نہیں حیات کا اوبو نہیں نوی شے میں نہیں ٹوٹ سیزن دو اوبو سر تعلق ساتھی کیونکہ یہ تینوں امور پانی اور ہوا کے نتائج اور آثار میں سے ہے بس جہاں پانی اور ہوا ہو وہاں پودے بھی ہوں گے بادل بھی ہوگا زیروح چیز کی موجودگی بھی ممکن ہوگی لیکن جہاں پانی اور ہوا مفقود ہو وہاں پر نہ کوئی زیروح چیز ہوگی اور نہ نباتات اور نہ بادل ایسے کولاو کی بار طرح انہوں اسی پیارا کو رکھی نہیں صاحب نہ ہوتے صاحب منشے بھی جہاں ہوا نہ ہو وہاں آواز سننا ناممکن ہے آواز کیونکہ ہوا کے فقدان سے امواج ہوائیہ بھی معدوم و منتفی ہوتی ہے داخلہ موجود دی چیزی ہے نا ہم بھی نہیں جو آواز کو ایک مقام سے دوسرے مقام تک پہنچانے کا وسیلہ اور ذریعہ ہے فقدان ہوا کا ایک نتیجہ یہ بھی ہے کہ چاند پر کڑے شخص کو اوپر کی فضا دن کے وقت بھی مائل بس یہی نظر آتی ہوگی تشبیہ بورتم ستوریخ کاری خواہ ورازی بورتم ستوریخ کاری جس طرح ہمیں زمین پر رات کے وقت اوپر کی فضا تاریک نظر آتی ہے اور اس میں ہم رات کے وقت ستارے دیکھتے لہذا چاند پر موجود خلا نورت کو دن کے وقت بھی ستارے نظر آتے ہوں گے فاصلہ مشہور تو یہ ہے کہ زمین سے چاند کا اوسط فاصلہ 2,40,000 میل ہے لیکن تحقیق قول یہ ہے کہ زمین سے چاند کا اوسط بعد تقریباً 2,37,000 میل ہے اور چاند کا زمین سے بعد اقرب یعنی کم از کم دوری 2,21,463 میل ہے اور بعد ابعاد یعنی زیادہ سے زیادہ دوری 2,52,710 میل ہے لیکن یہ بہت مختلف مہینوں میں اور مختلف زمانوں میں بدلتا رہتا ہے 5 کلومیٹر ہوتا ہے کہ تقریباً 4 لاکھ پورے کلومیٹر میں جوڑی چاند کی گرمی سردی چاند چونکہ تقریباً 27 دن اور 7.5 گھنٹے میں محوری گردش مکمل کرتی ہے یو سجدہ گورا دا سپوږمۍ چې د ځمکې نه په کم څومره وخت کې یو چکر لګي نو دا محوري چکر هم په هغې وخت کې لګي یعنې د دې میاشت د دې کال او ورځ برابر وي دا چکر خو ټول لکه دا میاشت شو زموږ میاشت بدل شي په یو چکر که نه نو میاشت او ورځ 24 ګنټې چې کوم ورځ شوه ورځ دا دواړه دې برابر ٹھیک ده نو دا چې دي شي لکه داسې دغه کوي چې سوره دي شي نو دوره دي شي پوه شوې حق ځای له بیا ټول عمر یې مونږ ته دا یو طرف ښکاري دا بل نه ښکاري دا کوم طرف چې مونږ اینو که نه عمر له دقه لیدل شي دا بل طرف لا تر اوسه پورې چا نه دی لیدلی که هلته څوک وخېږو به یې ویني چې که د دنیا نه د ځمکې نه سیکې نو بل طرف لیدل شي لکه چې سوره دا ځي دوره دا ځي لکه د دې څیز نه دی ګیر چاپېره چورلي خو د دې نه مخ اړوي نه چې بیا دې راوړي نو دا شی به د شا طرف ونه یي ملا به ونه یي که نه
دقه شانتي که بالفرض د دې د محوري حرکت دا لږ تیز وي پوه شوې نو بیا به د دې مونږ ته دواړه طرفونه ښکاره کېدل خو محوري حرکت یې د هغې مداري حرکت سره یو شان دی نو دې وجې نه یو طرف صرف اینو بل طرف چری لیدی نه شو بیا د یو طرف کې لږ ډېره اینو کمه رانه پټي او لږه راته ډېره راته ښکاروي او کمه رانه پټوي ځکه چې کله داسې په یو بال باندې رڼا پرېوځي داسې که نه د هغې اکثر د نیمې نه لږه زیاته حصه ښکاري او هغه کمه نه ښکاري او بل په دې کې اوس په وایي ترقص دی پکې هغې مدار داسې کته پورته کېږي که نه نو چې پورته شي نو دې ځای کې لږ خاخوا ځای ښکاره شي او چې داسې شي نو بیا دې ځای کې هغه لږ خاخوا ځای څه شي ښکاره شي تقریبا دوره مونږ اینو دوره پورې لیدل ممکن دی او دا ځای چې دی دا بیا لیدل شي دا چېرې نه د نیمې نه سیوا اینو هغه څه ځای چې دی هغه بلکل دا نیمې نه سیوا چې اینو دا خو سره دې وجې نه چې رڼا دا خصوصیت دی چې په ګول سیز ولګي نو د نیمې نه لږه ډېره ښکاري ټیک ده او بل دا چې دې کې هغه ترقص دی هغه ښکته پورته کېدل دي که نه نو هغه ښکته پورته کېدل نو کله دا ځای لږ ښه سیوا وښکاري دا طرف پټ شي بل موسم کې بیا دا طرف ښکاره شي هغه طرف داسې پټ شي نو مجموعي طور هم دا مولید دا مولید که نه په یو موسم کې دا ولید بل کې دا ولید چاند کی گرمی سردی چونکه چاند تقریبا 27 دن ګوره بس ګرمي سردي به هم د دې ډېره زیاته وي ځکه چې د دې 24 د دې شواروز یو میاشت برابر دي که نه نو 14 ورځې به دې مسلسل نور پرېوځي دا نور ته کوزومه دا 14 ورځې دي د ملک په سوي پوه شوې پې یا دا نور کوز که 14 ورځې دا نور ښکاره نه شي د یخنۍ نه به دا ملک جام شوي ټول پوه شوې نو د دې په د شپې شپه چې راشي نو بیا خو د وتو نه وي هغه د 14-15 ورځې وي که نه نو په هغې کې د دې ټمپریچر چې دی دا -150 ته رسي د دې نه مسیوه د ورځې د دې ټمپریچر د 150 ته پاسه شي په 100 باندې اوبه خوټ کېږي که نه دا 150 نه پاسه 150 ته رسي او په 100 منفي 100 باندې واوره کېږي منفي 100 نه په 0 که نه 0 باندې سیزونه جمع کېږي که نه منفي 150 ته دا رسي پوه شوې دې ته چې بیا د خلک دا سیټلایټ او دا شټلې وغیره ورته خیجي که نه دوی به دې کې کوشش کوي چې دا داسې د دې د مازیګري ته ور وخیجي او بیا هغې له داسې حرکت ورکړی چې هغه د دې د هغې مازیګر سره یو ځای حرکت کوي د مازیګر ماښام نه چې د وځي نه شپې ته کېږي نه بیخي ورځې ته کېږي نه مشین به وي هلته پیل شوي خراب شوي وي پوه شوې دا والا داسې د مازیګري ځکه مازیګر هم د 3-4 ورځو برابر دی نو عقې کېږي او د هغې سره داسې حرکت ورله ورکوي چې یاره ګډوډ کېږي نو که تاسو موخه دی نو مازدیګر له وله لاړ شئ चांद की गर्मी सर चांद तकरीबन 27 दिन 7.5 घंटे में महवरी गर्दश मुकम्मल करता है और महवरी गर्दश से इसके शब व रोज़ बनते हैं बस मालूम हुआ कि एक कमरी नहार हमारे 14 अयाम के बराबर है लिहाजा चांद का दिन नहायत गर्म होता है और इसकी रात बेहद सर्द होती है जहाँ सूरज मुसलसल 14 दिनों तक गर्म शुआएं डालता रहे वहाँ गर्मी शदीद होगी हत्ता कि दिन को दर्जा हरारत नहायत बुलंद होगा यहाँ तक कि इस हरारत से पानी खोलने लगेगा वो है बस तो यार बिस्मिल्लाह इसी तरह जिस खित्ते से सूरज बराबर 14 दिनों तक पोशीदा रहे वहाँ नाकाबिल बर्दाश्त सर्दी होगी लिहाजा रात के वक्त चांद का दर्जा हरारत बेहद नीचे होगा बाज़ माहिरीन के अंदाजे के मुताबिक दिन के वक्त चांद पर दर्जा हरारत 150 दर्जे से कम नहीं होता लेकिन रात के वक्त 0 से 150 दर्जे नीचे तक पहुँच जाता है 150 पूरे बहरहाल चांद के दिन की हरारत नहायत शिद्दत की वजह से कातिल है इसी तरह इसकी रात की शदीद सर्दी भी कातिल है
किसी रूह हैवान का ऐसी हरारत व बरूदत में जिंदा रहना मुश्किल है। हाँ बेराना चाँद की रोशनी, चाँद फी नफ्सिही व फी ज़ातिही रोशन नहीं है, बल्कि वो ज़मीन की तरह गिर्द गुबार, पत्थरों, खाक और गैर रोशन मैदानों पर मुश्तमिल है। वो सियारात की तरह रोशनी आफ्ताब से हासिल करता है। चाँद ज़मीन की तरह कसीब कुर्रा है, इसीलिए वो आफ्ताब की रोशनी के इन्हिकास से रोशन नज़र आता है। इसी वजह से हमेशा चाँद का आधा हिस्सा जो आफ्ताब के सामने हो आफ्ताब की रोशनी से रोशन होता है, और इसका बिलमुकाबिल दूसरा निसफ हिस्सा हमेशा तारीक और गैर रोशन होता है। कसीब कुर्रा da kana jisi birana ولګي تنبیه دی بیا یو سیز ډیر هغه خفیف وی لکه شیشه شو کنه چې په ته مینا خو دی وزي هغه کیږي نه او چې د دې په ولګي را تنبیه لکه زموږه چې څنګه دا یا نور سیاري چې څنګه دي په نفسه بزموږه کې خورانه نشته خوره ده او چې تاسو پنګمې نه یا د بلې سیارې نو ته ګوره د شي بر د سپینه ښکاری لکه تا د جدا ستوري پنګمې څنګه ښکاری د قرنګ دا هم دي غرونه دي شاړي دي ګټي دي خاوري دي مختلف سيزونه دي او موږ د دې ښکاری ته وځي د راټ لګیدل د نور په دې لګي هغه موږ د زیرا پاس चाँद की हरकत, चाँद ज़मीन के गिर्द मग़रिब से बतरफ मशरिक़ गर्दिश करता है। चाँद की इस गर्दिश का दौरा एक कमरी माह कहलाता है। चाँद इस गर्दिश का एक दौरा यानी 360 दरजात 27 दिन 7 घंटा 34 मिनट में पूरे करता है। ये तो चाँद की असल हरकत का दौरा है। اوس په دې ځای کې وګورئ ښه د دې سپوږمۍ د دې ځمکې نه ګیر چاپېره دا یو چکر چې دی دا په څومره ورځو کې دی 27 दिन 7 घंटे 34 منټ زمونږ قمري میاشت چې اسلامي ده د څو ورځو برابر دي 29 یا 30 که نه حالانکې دلته د 27 نه ده یو چکر خو دا په 27 کې پوره کوي دا 2 ورځې پسې سیواګري ولې راځي ٹھیک ده دا د دې وجې راځي مثلا داسې دا نور دی دا زموږ د ګیر چاپېره ګرځي که نه دا سپوږمۍ ده دا د دې سره یو ځای د قشنتې روانه ده که نه دې سره یو ځای روانه ده که نه چې کوم ځای د زموږ دي دا سره په یو مقدار یو جدا داتې ګیر دا زموږ دا یو چکر په یو کال کې پوره کوي په 365 ورځې کې پوره کوي او دای په څو کې پوره کوي په 27 د زموږ نه ګیر چاپېره ٹھیک ده نو دا په 27 ورځو کې د دې ځای نه روانه شوه دا حالت محاق دی نو چې بیا حالت محاق له دا دلته راځي نو 27 ورځې او 7 घंटे او 34 منټ که نه خو چې بیا حالت محاق له راځي نو 29 ورځې یا 30 تېرې شوي دا ولې وایي دا ځکه چې دا د دې ځای نه روانه شوه او بیا دې ځای له راتله نو زموږه خو ولاړه نه وه په یو میاشت کې دلته راغلې ټیک شوله نه پوهېږي نو دا به پسې مزید هغه دا دې شي راځي دا دې طرفه دې شي راځي ټیک ده دې شي ګوره په دې ځای ده که نه حالت محاق دی دغه نور دا سپوږمۍ دا ځمکه 27 घंटे 27 ورځې 7 घंटे 34 منټ تېر شو خو د خدای قدرت دا چې د ځمکه دلته راغلی نو دا به لږه فاصله اوس نورم توی کوي 2 ورځې به نورم راځي نو هلو به حالت محاق وي نو ځکه میاشت د 29 یا 30 وي پوه شو که دا ځمکه په ځای ولاړه وي بیا به دقې پیکس وه بیا به کې بیا به هېڅ چل نه و ټیک ده خو که چېرته خو دلته دام روانه ده نو دا داسې راشي دې ځای له راورسي خو هلته ځمکه نه وي دلته راغلي دا به بیا لږه نوره داسې چې راشي نو ځکه 29 یا 30 راځي پوه شوې بې دقه قصه ده बिनाबरए कमरी माह की मुद्दत इतनी होनी चाहिए, लेकिन हम देखते हैं कि कमरी माह यानी एक हिलाल से दूसरे हिलाल तक का ज़माना कभी 29 दिन और कभी 30 दिन का होता है। कमरी माह की इस ज़्यादती का सबब क्या है? इस सवाल का जवाब यह है कि इसका सबब ज़मीन की सूरज के गिर्द हरकत है। ज़मीन अगर अपनी जगह पर कायम रहती तो एक कमरी माह की मुद्दत 27 दिन 7 घंटे 24 मिनट होती 34 मिनट होती, लेकिन ज़मीन अपने मदार में 27 दिन में
کافی دور نکل جاتی ہے، اور چاند بھی اس حرکت میں زمین کے ساتھ شریک ہیں۔ چنانچہ چاند کو واپس پہلی جگہ پر سورج اور زمین کے درمیان میں آنے کے لیے اپنے دورے سے مزید کچھ مسافت طے کرنی پڑتی ہے۔ اس میں چاند کو تقریباً 2 دن لگ جاتے ہیں۔ اسی واسطے چاند کو واپس ہلالی شکل میں آنے کے لیے کبھی 29 دن لگ جاتے ہیں اور کبھی 30 دن۔ اسی طرح قمری ماہ کی مدت 27 دن 7 گھنٹے کی بجائے 29 دن 6 گھنٹے سے لے کر 29 دن 20 گھنٹے کے درمیان ہو جاتی ہے۔ چاند اپنے محور پر کبھی گھومتا ہے۔ چاند محوری گردش کا دورہ بھی اتنی ہی مدت میں مکمل کرتا ہے جتنی مدت میں وہ زمین کے گرد دورہ پورا کرتا ہے۔ دوڑا چکر یو محوری اور مداری دوڑا چکر یو شانتی۔ چاند کی دونوں حرکتوں کی مدت کی مساوات کا ایک نتیجہ یہ ہے کہ چاند کی مدت یوم یعنی شب و روز اور مدت ماہ آپس میں برابر ہوتی ہے۔ اور دوسرا نتیجہ یہ ہے کہ چاند ہمیشہ کا ایک ہی رخ ہماری طرف ہوتا ہے اور دوسرا رخ ہم سے ہمیشہ پوشیدہ رہتا ہے۔ آپ کے سر آگا وقتی جی میرے تو بھی کنا نہ آگا یو رخ مطلب بل طرف۔ کوئی انسان چاند کا دوسرا رخ آج تک نہیں دیکھ سکا اور نہ آئندہ دیکھ سکے گا۔ زمکی نا ہاں زمکی نا نہیں لیدل ہے نہ وین والبتہ خلا نورت وہاں پہنچ کر چاند کے پوشیدہ رخ کا مشاہدہ کر سکو سگلاڑو ویلی نے جو خدای پاک دی جو دے رہا ولی بے اگر ممکن ہے جوینی۔ اسی بات کو اگلے تصویر کے ذریعے سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے۔ تصویر کو غور سے دیکھیے اور کرۂ ارض کو درمیان میں رکھ کر اس کے گرد چکر لگا کر تجربہ کریں۔ دا یہ دیکھیے تصویر دور سپانا ہے دیکھا ہو بنائی بل ما سر کتنور کتابوں نے دیا کی تصویروں سے بعد ویڈیو میں دیشتے ہیں اب مرستو گور انشاءاللہ۔ چہرہ ہمیشہ زمین کی جانب، چاروں جوانب باری باری زمین کی طرف۔ دایو شکل چی دے گا نا دای اسی دیشی شکل ورکڑے دے چی لگا دا زمکا پزای ساکین وی ولاڑا وی نوکو دیشی وے نو بیا منگا ٹول طرفونا دیلی دلے خطا شو کہ محوری حرکت دے سپگمائی نا کولے صرف مداری کولے نو بیا منگا ہر طرف لیدو نو بیا دیشی لگا نا خدا خو سر آگا محوریم کی او آگا دا مداری برابری نو دے وجہ نے عمر لائے مخ اینو آگا بل شائی نہیں۔ چاند کا مداری اور محوری چکر ایک ہی عرصے میں پورا ہوتا ہے، اس وجہ سے چاند کا صرف ایک ہی حصہ ہمارے سامنے آتا ہے، دوسرا حصہ ہم کبھی بھی نہیں دیکھ سکتے۔ اس کا مشاہدہ کرۂ ارض کو درمیان میں رکھ کر اس کے گرد چکر لگا کر کیا جا دقلا۔